یو مولا بیان په سوشل میډیا باندې و، چا به اورېدلی و. ما ته یو کس راولېږو، مولوي صاحب لګیا دی، وایي زمونږ مولیان په فرقواریت کې نښتي دي اور ملحدینو. یو کس ما ته یونیورسټۍ نه راغی، ما ته ویلو چې الله نشته. وی ما ورته وی چې ولې؟ راته ویل چې ځکه نشته. یاد ساتئ، دوکې نه م خبروم، دوکه ده دوکه ده دوکه ده. وی ما ورته وی چې ولې نشته؟ راته ویل چې موږ الله نه یین. یاره دې نه خو نور الفاظ ونه ویل. ما یې ماښام ته نمبر را پیدا کو، ما بس ټلیفون وکړو. وای مولانا ستا بیان ما اورېدلی و، تا په بیان کې وی چې د یونیورسټۍ کې د الحاد درس ورکولی کېږي د ملحدینو. یو کس ما ته راغی د یونیورسټۍ نه، یو سټوډنټ و، او هغه وی چې الله نشته. هغه وی چې ما ورته وی چې ولې نشته؟ نو هغه سټوډنټ وی چې ځکه نشته چې موږ الله جل جلاله نه یینو. ما تاسو جواب ورکو، ځکه بیان کې تا جواب نه دی ویلی. ما ته ته پسه کې بھائی جواب وکړه، د ځان منافقت کې دروغ جوړې. بیٹا زما چیلنج دے تا قیامت رہیں گا، ملحدین ایک ماں کا لال، ایک اس بچہ کو تیار کری جس نے ماں کا دودھ پیا ہو اور میرے ساتھ بٹھائی. زب تمام پاکستان ته به خبره چیلنج ورکوم، تمام خلکو ته ورکوم. ملحدین دی یو مور راوړه پیدا کی، زه شل کلنې ماشوم به ورسره کینم، که ملامت کم بیا ګوره. دا زما چیلنج دی. دا مولیان دوکه او دروغ وای. وای د خپلې عقیدې حفاظت او دفاع پرېږده. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حفاظت او دفاع پرېږده. د اهل سنت د عقایدو دفاع پرېږدئ. ملحدین رال. ملحدین د کمې زمانې خلک دي؟ او مولانا صاحب رسول الله حدیث راوالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په ملحد باندې په زنديق باندې حدونه واجب کړي او د هغې دپاره سزا د هغه په حدیث کې مقرر ده، نو د رسول الله علیه السلام په زمانه کې ولې ملحدین نه ولکن لا تشعرون چې قرآن په کم ځګین کې وایي دا د ملحد درس نه دی چې ملحد موجود او ملحد به وي. ولې زه به د خپلې عقیدې دفاع پرېږدم؟ یو ملحد تیار کړي، زه هم د امام ابو حنیفه دفاع کوم، زه هم د اهل سنت د عقایدو دفاع کوم. تاسو نران شئ، یو ملحد تیار کړي، زما سره کېنوئ، زه ورته ټیم ورکوم، 10 ورځې 10 شپې د مکمله تیاری وکړي، ما ته د تیاری ټیم نه راکوي. دا ملحد راوله انشاءالله د دې ماشوم بچي سره کېنوه، که په ورځ کې ورته ما په اسمان کې ستوري ور ونه ښودل، زه به د محمد رسول الله امتي او د الله جل جلاله بنده او د امام اعظم مقلد او د اهل سنت والجماعت مدافع یم. غیرت وکئ. دوکې ولې ورکوئ؟ ولې خلک د ښایسته عقایدو نه منع کوئ؟ او زه ستا په دې مولیانو کې د کومو مولیانو په باره کې چې ته ماته وې د دې سره اختلاف مه کوه، د فرقواریت جرلې زه تا ته چیلنج در کوم. په دې مولیانو کې به ته زه د الحاد عقاید ښیم، په تا کې به پخپله زه د الحاد عقاید را ښیم. دې عوامو ته د الحاد درس هم ته ورکې. او چې کوم مولا وایي دا مولا هم ټیک دی، دا مولا هم ټیک دی، هر یو ټیک دی والله العظیم. او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مقابله کې د دنیا مولیان رالی او تاسو ته مخې تږدي وای دا ټیک دی. حافظ الله رحمه الله لفظ ورسو وای زه متشدد نیم، زه مخلص یم، زه د دې ټولې دنیا پروا نه کوم، ودی چې زه پروا نه کوم. دا مولیا په اصل کې د فرقواریت جرله ده. هلکه ته ماته دا ووایه په کور کې د پلار یو رایه ده چې زه لور پلانکي ته ورکوم او 15 بچي په دې باندې د ځان سره متفق کړو. فرقواریت دا دی. او که نه یو پلار وایي چې زما دا 15 وانه بچي دي، یا یو ګاونډي راشي وایي چې دا 15 وانه د خپل رایه پیش کړي، هغه 15 چې خپل رایه پیش کوي دې ته فرقواریت. زه خو وایم په دې ملک کې دین اسلام هندوستان ته د امام اعظم ابو حنیفه مقلدین
دین راول دی لہذا داغه مذهب دی صرف رایجی دا نور مذهبونه غلط نه دي مسائل غلط نه دي لیکن خواهش پرستی جوړیږي دیو جن دا خلک دی په یو لار باندې لاړ شي څنګه د کلی یو مشري د مسجد یو امامي د سکول یو پرنسپلی تمام خلک داغي پرای باندې زی دغه شانته په سلوړو علماو کې د یو امام ابو حنیفه پرای دی لاړ شي نور ته دی بد نشي کته دا غلط درس دی مېره گئی بچو الحاد وو الحاد دے الحاد بئی زیم مقابله تا مخی زمان علماء وو او رستو علماء را روان دی تسوی چې موږ په مدرسه کې واځي خلکو ته حیات الانبیاء کې دخایو منګي واځي د تقلید مسله خایو نه زما استاد الیاس ګومن صاحب تسوی چې واځي دا درس ما ترا کړل نه ماته پرد الحاد درس ما کړل ته ملحد تیار کا د دین نور غټال پاستا مفتی ندیم ممنه کا او دا واړه چې را پاس وي مليان دي متفق شي کم ملا متفق زره مماتي او حياتي اختلاف نه منم زما په دوانه کې استادان شته هغه په خپل مابین کې کوي دي لیکن دا باقی چې څومره دي څوک چې زما پیغمبر ته کنزلي کوي هغه خلک کم چې زما امام ته کنزلي کوي کم چې صحابه کرام ته کنزلي کوي والله بالله ثم تلا د قیامت پوری یو وجبت قلاریګم چې کم سلام امام ابو حنیفه ته کنزلی کوي کم سلام ابو بکر عمر عثمان او علی ته کنزلی کوي کم سلام عبد الله ابن مسعود ته کنزلی کوي کم سلام دل او جگر او جانم محمد مصطفی ته کنزلی کوي کم سلام رب ته کنزلی کوي هغه وخت کې به قلاریګم چې کله راته په مړی باندې دز وکی کله می پسنه باندې ونی یا می پسینه باندې شهید کی په هغه ورځ به قلاریګم باغ نه مخ کستا په منافقت پس نظم د پر قواریت جرلته په دې راسه تیار شه تیرا کم ملاوی مليان پر قواریت کوي بیا خاص کر د امام ابو حنیفه مقلدین یادای د علماء دیوبند مناسبین یعنی نسبت کول کې خلک یادای دا خلک یو ورځ تیار کوي ان شاء الله العزیز دوی ته بل زپ اسمان کې ستوري ورخم دا به پر قواریت جرل ثابتوم د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه دفاع کوونکی دا به درته ثابتوم چې دوی پر قواریت ختمي په دې تیار کا او ها ملحد کته ملحد ته زما چیلنج جو د تا قیامت به یونیورسيټي والو تاسو عقل چې کچای غوته کار کوي زما عقل پینځه غوته کار کوي راشه کته ته ما په اسمان کې ستوري درونه خودل زما په مخ متیاز وکا زما قتل تا تروا ده د ملک ته طرف نم اجازه ده د حکومت د طرف نم اجازه ده د خاندان د طرف نم اجازه ده لفظ په لفظ اجازه ده قدم په قدم اجازه ده لیش په لیش اجازه ده غیرت وکراش زما سره کینه زتا ته په اسمان کې ستوري درغه ما په دې مستقل پتا وخت په روانه کړه حالانکه وسایل ما سره نشته هیڅ وسایل نشته لیکن ما په کافیانو کې دومره کوشش وکړ ما د ملحدین د اعتراض جواب کړل تجلیات باچاخیل کتاب ما دویم جلد کې دغه اعتراض لیکل چون کې ابتدا ما پرد د الحاد سره کړل ما دا یو الکو هغه د الحاد خبرې ډېری کولی ما غته اعتراض وای والله بالله ملحدین سره زمنګ ناست شوی دا اغیلا دا اعتراض نه دی کړي ما ورته ما ته پته در روان دور کې به دا اعتراض وکي ما مخکینه جواب تیار کړل ستا څه خیال دی موږ داسې خاموش ناس پروا ونه کوي دا دې تیارې زما د رب دشمنان زما رب تیار کړي په خپل ځمکه خپل محبوبین بندگان دا د محمد مصطفی له دشمنان تیارې دا انګريز د زما الله جل جلاله داغه محبوبین پیدا کړي د ابو بکر عمر عثمان او علی له دشمنان تیارې زما رب داغه مدافعین پیدا کړي د امام اعظم ابو حنیفه شافعی مالک احمد ابن حنبل رحمهم الله د پاره دشمنان تیارې زما رب داغه د پاره د دې په مخ باندې خپل وخلو د پاره خپل بندگان تیار کړي داغه مدافعین تیار کړي د دې په بخاری او په مسلم پس خنداګانی کوي زما رب د دې دفاع کوونکې تیار کړي پروا ونه کوي یو دې تیار کړي ان شاء الله پزماکه باندې ورته د پاسمان کې بستوري پرانا ورځ زده تورخه مم په دې زمکه باندې می چیلنج ده د قیامت پوری ده بیام ده اور زره چا پروا نه کوم خبرې کې ماته پر قواریت والا مولا وایا
زستا دپاره نیم لګي او ما د دې دنیا منافقت ولیدو. په دې دنیا کې خپل رور او پلار د چا سره نه دی ولاړ، دا خبیثه نطفه به د چا سره ودرېږي چې کوم سړي قرآن نه راغستی او حدیث نه راغستی ابه ما ته خامخا مولا ته غلط وایي. لږ راشه په هر فن زه چیلنج ورکړو، هر فن ته مسله راوړه او دا عجز فقیر ملنګ درته تیار دی.